نن د توبې دروازې خلاصې دي. الله تعالی موږ تاسو ته موقع راکړې ده، د زندگی غوندې عظیم نعمت یې راکړی دی چې موږ تاسو د الله تعالی په در کې لاسونه پورته کو، الله تعالی ته سوال و زاری وکړو. الله تعالی به زما او ستا د ټولې زندگی ګناهونه را معاف کړي، او د داسې ذات چې له ما او تا سره دومره انعامونه کړي، دومره نعمتونه یې راکړي دي چې د هغو شمار زما او ستا تر وس وتلی دی. ابراهیم بن ادهم رحمه الله ته یو ځوان رالی، ورته وایي چې ای حضرت له ما څخه ګناوې ډېرې کېږي، زه ګناهګار یم، لیکن د الله تعالی له عذابه څخه ویرېږم. ته ما ته یو داسې طریقه راوښیه چې زه ګناه کوم، لیکن الله تعالی ما ته له هغه سره سره عذاب نه کړه. ابراهیم بن ادهم رحمه الله و دې ځوان ته حیران سو. ده ته وایي زه به تا ته 6 طریقې در وښیم، په دې 6 طریقو کې ته یوه طریقه را سره ومنه، بیا ګناه هم کوه، لیکن الله تعالی به عذاب هم نه درکوي. په هغو 6 طریقو کې اوله طریقه دا ده چې ته ګناه په داسې ځای کې کوه چې الله تعالی تا نه ویني. هغه ځوان ورته حیران سو، وایي دا خو ګر سره امکان نه لري چې زه دې په داسې ځای کې ګناه وکړم چې الله تعالی دې ما نه ویني. ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي یعلم خائنة الاعین، الله تعالی د انسان د سترګو په خیانت باندې هم پیږي. بل ځای الله تعالی فرمایي ان ربک لبالمرصاد، الله تعالی و انسان ته دومره متوجه دی لکه یو ښکار کوونکی چې یو ښکار ته څومره متوجه وي، څومره په توجه باندې ناست وي. نو ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته فرمایي چې دا خو نسې کولی، له الله تعالی څخه په پټه ګناه نسې کولی. دویمه طریقه در ښیم، دغه کار وکړه، که دې چیرې دا کار عملي کو بیا ګناه کوه، الله تعالی به تا ته عذاب هم نه درکوي. هغه ځوان حیران سو، بیا و خبرې ته متوجه سو ډېر چې هغه کوم عمل دی. ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته فرمایي چې ته ګناه کوه، لیکن د الله تعالی روزي مه خوره، د الله تعالی رزق مه خوره، د خپل خوراک او څښاک دی له بله ځایه څخه کوه. هغه ځوان بیا حیران دی چې په دنیا کې څه شیان دي، د دې ورکړه خو ټول الله تعالی کوي، د ټولو شیانو رازق څه دی هغه الله تعالی دی، دا خو هم ناممکنه ده. ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته فرمایي چې دا هم نسې کولی. نو دریمه طریقه مختاره کړه. دریمه طریقه دا ده چې ګناه په داسې ځای کې کوه چې هغه د الله تعالی ملکیت نه وي. مځکه او اسمانونه دا خو د الله تعالی ملکیت دی، ته له دې مځکې او اسمانو څخه ووځه بیا ګناه کوه، او الله تعالی به بیا تا ته عذاب نه درکوي. هغه ځوان بیا حیران سو چې دا خو هم ناممکنه ده، ځکه که مځکې دي که اسمانونه دي دا خو ټول د الله تعالی ملکیت دی، او له دې څخه وتل خو د انسان دپاره ناممکن. نو ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته فرمایي چې دا هم نسې کولی. نو څلورمه طریقه مختاره کړه. څلورمه طریقه دا ده چې کله تا ته د اجل ملائکه راسي، چې کله تا څخه هغه ساه اخلي، ته هغې ملکې ته ووایه چې ما ته دومره موقع راکړه چې زه له دا ګناهو څخه توبه وباسم او یو نیک کار وکړم، له هغه وروسته بیا له ما څخه روح واخله. هغه ځوان ورته فرمایي چې دا خو هم ناممکنه ده، ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کله چې انسان د مرګ نیټه پرسي بیا یو منټ نه شاته کېږي نه مخته کېږي، هلته بیا یو چاته هم موقع نه ده ورکول سوې. نو ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته فرمایي چې په دې څلورو طریقو کې خو یو هم نسې کولی. پنځمه طریقه مختاره کړه
چې کله دې دنیا څخه ولاړې توبه دې نه وه ایستله په دغو ګناهو کې وې اوس تا کله په قبر کې کښېږدې او د خپل قریبان ټول کورو ته د سره راسي او هلته تا ته د سوال و جواب ملائکه راسي له تا څخه پوښتنه کوي هغه ملائکه له ځانه څخه منع کړه هغو ته ووایه چې تاسو ته چا اجازه درکړې ده چې زما قبر ته راځئ دا کار کولی سي هغه ځوان ورته وایي دا هم نسم کولی ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته فرمایي چې یو شپږم عمل به در وښیم که چیرې دې هغه وکړو بیا هم تا ته یو موقع شته ګناه کوه لیکن الله تعالی به عذاب نه درکوي شپږمه طریقه دا ده چې په ورځ د قیامت کې الله تعالی راپورته کړي له تا څخه د سوال و جواب پوښتنه وشي او ستا د ګناهو تله درنه وي الله تعالی و ملائکو ته امر وکړي چې دوی و جهنم ته داخل کړي په هغه وخت کې د دغو ملائکو ته جواب کولی سي هغو ته بیا دا ویلی سي چې ما و جهنم ته مه داخلوئ هلته بیا ته پښې ټینګولی سي دی ورته فرمایي چې دا خو هم نسم کولی ځکه الله تعالی د جهنم په اور باندې یو داسې ملائکه مقرر کړي دي الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي الملائکة علیها غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون الله تعالی پر جهنم باندې سخت مزاجه ملائکه مقرر کړي دي چې د کوم شي امر الله تعالی ورته وکړي هغه امر دوی فورا پر ځای کوي نو له هغه ملائکو جواب خوب نسم کولی نو ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته فرمایي چې ای د الله بنده له الله څخه پټه ګناه نشي کولی د الله تعالی رزق خورې د الله تعالی په ملکیت کې اوسېږي او د اجل فرشته چې ده د هغې جواب نشي کولی د قبر د فرشتو جواب نشي کولی او د قیامت په ورځ د هغو فرشتو جواب نشي کولی نو بیا څنګه د داسې ذات ګناه کوي ته څنګه پر داسې ګناه باندې جرأت کوي نو بیا ستا څه حیثیت دی چې دلته دومره لوی پروردګار ګناه کوي د هغه نافرماني کوي هغه ځوان ورته فرمایي چې حضرت اوس مې خبره و دماغ ته ولوېدله اوس مې په حقیقت باندې سر خلاص شو په آینده کې مې له هرې ګناه څخه توبه ده او په هغه وخت کې یې توبه وایستله نو الله تعالی موږ تاسو ته هم وکړه کړې ده د زندګي غوندې عظیم نعمت یې را کړی دی چې په دې کې ما او تا الله تعالی ته یو وارې لاس پورته کړو په اخلاص باندې الله تعالی ته سوال وزارۍ وکړو الله تعالی به زما او ستا د 560 کلو ګناهونه را معاف او الله تعالی ما او تا ته په دې مختصره زندګي باندې هغه ابدي جنت راکوي او داسې جنت چې د هغه هر شی چې دی نه تر اوسه پورې دماغ سوچولی دی نه سترګو لیدلی دی نه ژبې هغه څکلی دی نه غوږو اورېدلی دی نو الله تعالی دې ما او تا توفیق راکړي چې ما او تا له هرې ګناه څخه ځان وساتو هغه که صغیره ګناه وي که کبیره ګناه وي ځکه کم کس په صغیره ګناهو باندې اخته وي په هغو کې دی پاک نه کوي له هغو څخه بیا دی کبیره شروع کوي او کم کس چې په کبیره ګناه باندې مبتلا سي او هغه د همیشه توب دپاره کوي علما کرام فرمایي چې د دې کس آخره خاتمه په ایمان باندې لیکيږي الله اکبر الله تعالی دې زموږ او ستاسو آخره خاتمه په ایمان باندې